دې جمهوریت کې چې څوک دی هغه کافر دي. ما ورنه یو تپوس کړو، نو ما ورته په دې کې صرف زمونږ مولیان نه دي، ما ورته بیا استاد د پنځپیران مولیان اول واجب القتل دي. ما ته ویل ولې؟ نو ما ورته چې جمهوریت کفر یو د څوک پکې ده، یعنی د کومه تشریح سره چې مونږ وایو، ما مخکې ویله د ټول کافران وي، خو به د ټولې پارټۍ، څوک د پیپل پارټۍ سره دي، څوک د مسلم لیگ سره دي، څوک د نېشنل پارټۍ سره دي، څوک د جمعیت سره دي، څوک د یو سره، څوک د بل سره، اخته پکې ټول دي، د ټول کافران شنو. ما ورته ته په دې ملک کې 2% هم نه وي، نو دا ستا کوم یو مولا چې دلته امامت کوي، علامه شامی رحم الله شامی کې لیکلي دي کم مولا چې کافر قوم امامت کوي دا واجب القتل له. نو ما ورته لاول خو دستا مولیان ټول واجب القتل شوي دي په فتوی سره. 114 آیتونه د قران را جمع کړي، باقي سره دا کفر دی. د پنځپیرانو کتابونه ملاویږي په دې ما. خو نن دا درباري بچی نه هیر شو، اگر اهل حق مقابله د پاره راغل ته زنده‌باد په ایرپورټ کې چغې لګي. محترم دا سیاسي کارت نه دی، دا د مذهب او د دین خبره ده. زمونږ د هر څه بنیاد بسوي دین به اسلام به سبوي. الله دې نه وکي نن مونږ لګیاو کنه د ګیرو پګړو سره په دې منبر درته خبرې کوو، جلسو کې درته لګیاو، خپل مړې مجلولې ملک د غربت هغه انتها ته ورسي چې بیا به د خلک نونې ته ایران وي، نونې ته بیا به د يهودو تنظیمونه راځي، بیا به قادیانیان راځي، دلته به پیسې لګي، دلته به تعاون کوي، دلته به خرچې کوي، بیا به زما جبم بندولې بس چوشا خلک د لوګي نمړ کېږي. ته رسول الله د ناموس خبرې کې، ته وګوره قادیانیت مادیانیت او د عشق او فلا خبرې کې بند کا خلا، بیا به ول د مولا په جبه باندې پابندي دا باندې کولاویږي دلته. الله دې نو کې دغسي. خو ان شاء الله العزیز مولانا صاحب چې کوم اعلان کړی دی په 27 مارچ تر وزن